دنیا ته حضور راغی څه دپاره راغی ولې راغی دا نن چې کوم ختمونه دي دا قرآن یې موږ له راوړو دې کې څه دي دې کې قانون دی دې کې نظام دی تاسو موټرسایکل واخلئ که نه هغې څه تاسو له کتاب درکوي کتاب درکوي ورسره که نه کپنۍ نه راوځي په هغې کې لیکل کړي څه پکې چې د دې انجن څه طریقې کار دی دا به څنګه چلی و هغه پوره تفصیل یې لیکلی په هغه قانون به موټرسایکل چلی 300 کیلومیټره دی وګرځو موبلین به ورته بدل کړي بیا چې زرو ته ورسې بیا به ورته دومره بدل کړي بیا به دا طریقې دومره به سپیډ وي دومره به نه وي پوره طریقې کار یې په هغې کې لیکلي دا د دې موټرسایکل سره قانون دی آیا دا د دې دپاره چې کله موټرسایکل ته خیږي نو دې نه به یو ساخ چې کوم دی نو پیالې اوبو کې واچوه به وڅکي بیا به ته د سکیډن نه بچ کېږي بیا به ته د حادثو نه بچ کېږي آیا دا د دې دپاره دا کتابو چې کله موټرسایکل ته خیږي د دې به ختم وکړي دا به ټول ولوسي په ځان به شوف کړي بیا به په موټرسایکل باندې کښېني نو د حادثاتو نه به بچي آیا دا کتاب د دې دپاره دی چې کله موټرسایکل ته خیږي نو دې نه به تعویض جوړ کړي او غاړې ته به یې واچوي بیا به په تا باندې څه اثر نه کوي نه نه دا د دې دپاره نه دی بلکې دا قانون دی دا د عمل دپاره دی په دې باندې به عمل وکړي ستا د دغه ګاډي زندګي به زیاته وي د هغه ژوند به زیات وي دغه قرآن موږ ته حضور راوړی دی دا کائنات رب پیدا کړی دی د دې کائنات دپاره چېرې دغه موټرسایکل دپاره د قانون ضرورت شته چې وړوکې شان مشینري ده نو د دې کائنات د چلولو دپاره آیا د قانون ضرورت نشته هغه قانون دپاره د هغه قانون او نظام دپاره رب ذوالجلال کتاب رالیږلی دی هغه کتاب قرآن دی ای مسلمانه دا زندګي به د دې قرآن د قانون مطابق تېرې هله به چې کوم دی نو تا ته نجات میلاویږي هله به کامیابي میلاویږي موږ وایو نه ربه موږ خوشحاله یو حضور راغی خو چې سی راوړل هغې سم نه لګي نن موږ خوشحاله یو حضور راغی حضور وایي ما تاسو له څه راوړي دي هسې نه یم راغلی نه نه هغه ګپ به راسه نه لګې بس ته رالې موږ خوشحاله یو وریجې به وخورو خیرات به وخورو بس دا کافي ده نور مخکې پسې مه ځه حضور وایي ما چې څه راوړي دي او زه په کوم حیث راغلی یم زه د بدر په میدان راتېر شوی یم ما چې تاسو له دا کم قانون راوړی دی او نن تاسو هغې ختم وکړو دا کم دې کې پوره نظام پروت دی دا ما داسې نه دی راوړی ما تاسو له دا ډالۍ او تحفه راوړې ده خو دا مې په داسې حالاتو کې راوړې ده چې د دې د خاطره ما مکه مکرمه پرېښودې ده موږ وایو نه نه د نظام مصطفی سره نشم ودرېدی یاره هغلته کې مې د 10 کالو یاران دوستان دي خفه کېږي رانه د 20 کالو یارانې رانه ورانېږي زه خو د هغې سره روان یم بس په حضور خوشحاله یم او د قرآن تلاوت کوم نور به د نظام خبرې راته نه کوي زما هغه یارانې خفه کېږي زما دوستان یاران زما نه مرورېږي زه یم حضور خیر دی که مرور شي حضور وایي ما په څنګه حالت کې دا نظام راوړی دی ما د طایف په بازارونو کې د کاڼو بارانونه برداشت کړي دي د دې نظام دپاره ما خپلې پڼې په وینو سرې کړي لږ تپوس وکړه حبیبه دا د کاڼو باران در باندې ولې ورېده لږ تپوس وکړه دا پڼې مبارکې د وینو نه ولې ډکې شوي دي آیا دا په مونځ او دس باندې دا په تسبو اړولو باندې نه حضور مبارک 40 سال زندگی تیره کړې وه مکه مکرمه کې غار حرا ته به مونځونو له تلو چېرته ابوجهل لار کې نه دی ودرېدلی چې حضور مونځ به نه کوې چرته چا په لاره کې کنده نه وه ایستلې چرته ابولهب نه دی راوتلی چرته چا په لاره کې ازغي نه دی شیندلي حضور مبارک ته به صادق ویلو حضور مبارک ته به امین ویلو حضور سره به امانتونه کېښودل ده ته به رښتینی ویلو ده ته به امانتدار ویلو ولې د ده مونځ او دس سره کار دی نن هم زمونږ هم هغه ملا خوښي چې د مونځ او دس مسلې کوي خوږې خوږې مسلې کوي دا ډېر زبردست سړی دی چا په کار کې کار نه ساتي مشرکان هم حضور ته ډېر ښه سړی ویلو امانتدار یې ورته ویلو څو پورې چې د هغې د نظام مخالفت یې نه و کړی څو پورې چې د کفر د نظام مخالفت نه و کړی د مشرکانو هم خوښ و هغې هم ورته صادق او امین ویلو خو چې کله حضور مبارک د نظام قرآن او د نظام اسلام خبره وکړه نه ابوجهل مخې ته ودرېده لږ تپوس وکړه 40 سال خو په تا د کاڼو باران نه و شوی محبوبه اوس ولې وشو
40 سال کې ہوتا ته چا ساحر او جادوگر نه ویلې تا ته صادق او امین ویلو اوس څه چلو شو چې تا ته ساحر او جادوگر او کاهن درته وایي لیونی درته وایي اے مصطفی علیه السلام ستا دومره عزت دغه مشرکانو به ستا قدر کولو ستا به عزت کولو هغه عزت له دې لته ورکړه د نظام نوم به دې نه اخیستلی اوس به هم خلقو ستا عزت کولی موږ وایو نه زه ته سپي اړومه زما سپینې کپړې دي زما خو ډېر خلق دی زما خو ډېر تعلقدار دي څوک د یو ځای نه راځي څوک د بل ځای نه راځي که زه د نظام خبره وکړم بیا به زما یاران دوستان زما در پرېږدي بیا به زما نه مرور شي موږ وایو نه نه بس په مونځ او دس به اکتفا وکړم مصطفی علیه السلام ستا امتیان خو په مونځ او دس اکتفا کوي دا خو د نظام خبره نه کوي دا به هم نه کولی که نه ستا عزت خو د دې نه زیات ستا عزت خو زموږ نه زیات ستا عزت خو زموږ د سپینو جامو نه زیات ای حبیبه تا د خپل عزت خیال ولې ونه ساتلو او د نظام قرآن خبره دې وکړه ټول خلق د خپل دشمنان کړل زموږ عزت د حضور نه زیات دروند دی موږ به د خپل عزت خیال ساتو خو د هغه نظام خبره به نه کوو د کوم نظام دپاره چې حضور علیه السلام په ذات باندې حملې وشوې موږ دومره